نو نبی علیہ السلام فرمایي وایي کومه ښځه چې 5 وخته مونځ کوي یوه خبره. دویم نبی علیہ السلام فرمایي وصامت شهرها کومه ښځه چې د رمضان المبارک فرض روجي نیسي نفلي روجه چې ښځه نیسي په دې کې به تپوس د خاوند نه کوي. نفلي روجه چې ښځه نیسي خاوند نه به تپوس کوي چې حضرت زه روجه نیسم ستا اجازت شته او که نشته. خو فرض روجه کې د خاوند اجازت شرط نه ده که خاوند پې خفه وي دا ښځه به فرض روجه نیسي. نو وصامت شهرها دویم چې کومه ښځه فرض روجي نیسي. دریم نبی علیہ السلام فرمایي واطاعت بعلها کومه ښځه چې د خاوند تابعداره ده. الله دې زمون خویندو او میندو له په دې ټکي باندې د عمل کولو توفیق ورکړي. کومه ښځه چې د خاوند تابعداره ده ځکه ډېرې زنانه مې داسې لیدلي دي چې په ظاهر کې ډېرې نیکې حسابېږي ډېر مونځونه کوي ډېر روجې نیسي ډېر صدقات ورکوي خو چې تپوس یې وکړي په کور کې د خپل خاوند خفه دی. کور کې د خاوندو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وایي د کمې ښځې نه چې خاوند خفه الله د دې یو عبادت نه قبلوي د دې یوه نیکي د سر نه نه اوچتېږي یو نیکي هم د سر نه اوچتېږي چې کله د دې نه خاوند خفه دا وایي زه روجې نیسم زه ذکر کوم زه وظیفې کوم زه هم دا د یو هم نه قبلېږي. نو نبی علیہ السلام فرمایي د کمې ښځې نه چې خاوند رضا وي واطاعت بعلها د خاوند تابعداره ښځه ده. زه خپلو خویندو ته وایم خپلو میندو ته وایم ډېرو نفلي عباداتو ته ستاسو ضرورت نشته دی د دې په ځای باندې توجه په خپل خاوند باندې ورکړه. ځکه چې کومه ښځه مړه شوه او د دې سره دا یو سرټیفیکیټ موجود و چې د دې نه خاوند رضا و حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي دا ښځه جنتي ده. نبی علیہ السلام فرمایي ایما امرأة اذا صلت خمسها کومه ښځه چې 5 وخته مونځ کوي کومه ښځه چې څه کوي 5 وخته مونځ کوي دا مونځ یې صرف په زنانه هم فرض دی که په نارینه هم فرض دی په نارینه هم دی. د حدیث کې ذکر د زنانه و شوی دی دا ولې ځکه زنانه و کې لکه د مونځ سستي زیاتی یاره ماشوم را باندې مې چازې کړي کپړې مې ټیک نه دي مونځ نشم کولی اکثر داسې خبرې پکې راځي نو زنانه و کې لکه د مونځ کمزوري زیاتی. نو نبی علیہ السلام فرمایي کومه ښځه چې 5 وخته مونځ کوي ای وروڼو مونځ مه پرېږدئ ښه مونځ فرض عین دی بلکې حدیث مبارک کې راځي من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر چا چې قصدن یو مونځ پرېښود دی کافر شو. دی څه شو کافر شو. یو مونځ یې پرېښود بغیر د عذره یې پرېښودو نو د بعضې ائمو مذهب دا دی د دې حدیث په بنا باندې وایي چې کله شادي شده دی نکاح یې ماته شوه چې نکاح یې ماته شو مولا به راولي دوباره به نکاح هم تړي او دوباره به ایمان هم راوړي ځکه حدیث مبارک کې څه ویلی شي دی کافر شو که نه. خو د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی وایي کافر نه شو خانه امام صاحب د حدیث خلاف وکړه چې حدیث وی کافر شو امام صاحب وی کافر نشو نه کنه امام صاحب رحم الله د بل حدیث په بنا کې وی د مسلمان او د کافر په مابین کې فرق په مانزه سره دی بس سره دی مانزه سره. نو د حدیث معنی کوي امام ابو حنیفه رحم الله من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر مطلب دا دی چا چې قصدن مونځ پرېښود د کار د کافر وکړو د کار د چا وکړو کافرو کو. مونځ مه پرېږدئ مونځ فرض عین دی مونځ مه پرېږدئ مونځ پرېښودل ګناه کبیره ده. د امام صاحب مذهب دا دی وایي بېلمازه سړی چې کله مړ شي دا به د مسلمانانو په مقبره کې نه دفن کوئ. د امام صاحب مذهب دا دی چې کله بېلمازه انسان مړ شي د دې په جنازه کې د نیکان خلک شرکت نه کوي. علماو لیکلي د بېلمازه سړي قبر وسپړئ مخ به یې د قبلې نه اوړېدلی د مخ قبلې ته نه ټینګېږي فرشتې چې راشي که نه ته د مخ د ړومبې د قبلې نه واړئ وایي په ژوندانه د قبلې ته نه مخ کړی اوس دې ولې مخ کړی دی. نو نبی علیہ السلام فرمایي وایي کومه ښځه چې 5 وخته مونځ کوي یوه خبره. دویم نبی علیہ السلام فرمایي وصامت شهرها کومه ښځه چې د رمضان المبارک فرض روجي نیسي نفلي روجه چې ښځه نیسي په دې کې به تپوس د خاوند نه کوي
نفلي روزه چې ښځه نیسي خاوند نه به تپوس کوي چې حضرت زه روزه نیسم ستا اجازت شته او که نشته. خو فرض روزه کې د خاوند اجازت شرط نه ده، که خاوند پې خفه وي دا ښځه به فرض روزه نیسي. نو وصامت شهرها، دویم چې کومه ښځه فرض روزې نیسي. دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي واطاعت بعلها، کومه ښځه چې د خاوند تابعداره ده. الله دې زمون خویندو او میندو له په دې ټکي باندې د عمل کولو توفیق ورکړي. کومه ښځه چې د خاوند تابعداره ده. ځکه ډېرې زنانه مې داسې لیدلي دي چې په ظاهر کې ډېرې نیکې حسابېږي، ډېر مونځونه کوي، ډېر روجې نیسي، ډېر صدقات ورکوي، خو چې تپوس یې وکړي په کور کې د خپل خاوند خفه دی. کور کې د خاوندو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي د کمې ښځې نه چې خاوند خفه الله د دې یو عبادت نه قبلوي، د دې یوه نیکي د سر نه نه اوچتېږي، یو نیکي هم د سر نه اوچتېږي چې کله دې نه خاوند خفه وي. دا وایي زه روجې نیسم، زه ذکر کوم، زه وظیفې کوم، زه هم دا د یو هم نه قبلېږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د کمې ښځې نه چې خاوند رضا وي واطاعت بعلها، د خاوند تابعداره ښځه ده. زه خپلو خویندو ته وایم، خپلو میندو ته وایم، ډېرو نفلي عباداتو ته ستاسو ضرورت نشته دی، د دې په ځای باندې توجه په خپل خاوند باندې ورکړه. ځکه چې کومه ښځه مړه شوه او د دې سره دا یو سرټیفیکیټ موجود و چې د دې نه خاوند رضا و، حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي دا ښځه جنتي ده. چې دا مړه شو او خاوند ترې نه رضا و دا ښځه څه ده؟ جنتي ده، جنتي. د دې وجې نبی علیہ السلام فرمایي واطاعت بعلها، کومه ښځه چې د خاوند تابعداره ده، د خاوند تابعداره. نن سبا مسله دا راوتې ده زنانه به خفه شي، خاوند به پرېږدي، د پلار کره به مروره کښېني. داسې ده که نه ده؟ نو بیا به مولي صاحب ته ټلیفون وکړي، مولي صاحب ما له وظیفه راکړه چې زه هغه وظیفه کوم چې ما پسې مې خاوند راشي. زه ورته وایم اول د خاوند رضا که وروستو وظیفه کوه، چې کله ستا نه خاوند خفه دی نو ستا دا وظیفې قبلیږي نه، مونځ دې نه قبلیږي، روژه دې نه قبلیږي، وظیفه به دې د کوم طرفه قبول شي. الله حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره یو صحابي خپله لور راوسته، د لاس یې نیولې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به یې راوسته. وی د الله پاکه پیغمبره زما دا لور زما خبر نه مني. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ته دې ته څه وایي چې دا نه مني؟ وی د الله پاکه پیغمبره زه د دې رشته کوم او دا انکار کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغې جینۍ ته وفرمایل وی بچیا دا پلار چې درته څه وایي دا ومنه که نه. هغې ورته وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبره زما دې په هغې ذات باندې قسم کوم ذات چې ته مونږ ته رښتینی پیغمبر رالیږلی یې، زه به در هغې پورې نکاح ونه کړم تر څو چې دې ما ته دا نه ویلي چې د خاوند په ښځه باندې څه حق دی، چې دا دې راته نه ویلي زه نکاح نه کوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوه شو چې دا جینۍ لکه د ژبې نه تیزه ده، دا د ژبې نه څه ده؟ تیزه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل بیا واوره، وی کو چېرته د خاوند دا بدن د دانو ډک شي او د هغې دانو نه ویني او زوی بهیږي او دا ښځه راولګي د خاوند دا بدن په خپله ژبه وسټي او پاکې کړي، بیا هم د خاوند حق نه دی پوره کړی، بیا هم د خاوند حق نه دی پوره کړی. هغې جینۍ ورته وویل وی د الله پاکه پیغمبره بیا زما پلار ته ووایه چې په ما باندې زور د نکاح نه کوي، په ما باندې زور د نکاح. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام له پلار ته وفرمایل وی په دې باندې د نکاح زور مه کوه. دې حدیث نه موږ ته دوه خبرې معلومې شوې. یوه خبره دا چې کله جینۍ عاقله او بالغه وي د هغې نکاح ته په زور نشي کولی، په زور یې نشي کولی. وایي زه به د لور نه تپوس کوم چې پلان کې هلک ته خوښ دی که خوښ نه دی،
زه به د لور نه تپوس کوم. زه هم ته د نبي علیه السلام نه زیات غیرتي راغلی. نبي علیه الصلاة والسلام فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها له ورغې وی فاطمه بچیا زری د علي سره نکاح کوم ستا خوښه ده او که خوښه نه ده. زه د علي سره ستا نکاح کوم ستا خوښه ده او که خوښه نه ده. نبي علیه السلام د خپلې لور نه تپوس کوي په نکاح په ټایم کې. ته څوک چې د خپلې لور نه تپوس نه کوي؟ ته د نبی علیه السلام نه زیات غیرتي رالی. چې کله جنۍ عاقله ده بالغه ده او هغه د نکاح انکار کوي چې زه دا نکاح نه کومه، پلار دې په 20 پیرې بار په حجره کې وایي، مولي صاحب دې 20 پیرې ووایي چې پلانکۍ مې ورکړې ده او تا قبوله کړې ده، هغه وایي ما قبوله کړې. څه قبله دا نکاح راسره شوې نه ده. علما ناست دي تپوس دې ځان له وکړه چې کله هغه انکار کوي چې زه دا نکاح نه کوم. نو یو خبره دا معلومه شوه چې په عاقله او بالغه جنۍ باندې زور نشي کولی. نبی علیه السلام هغې صحابي ته فرمایي په دې باندې زور مه کوه. او دویمه خبره ته څه معلومه شوه؟ د خاوند حق ترې نه معلوم شو چې خاوند څومره لوړ حق لري. نو نبی علیه السلام فرمایي واطاعت بعلها، کومه ښځه چې د خاوند تابعداره ده. او څلورم نبی علیه السلام فرمایي وحفظت فرجها، کومه ښځه چې د خپل عزت او د خپل شرمګاه حفاظت کوي، خاوني وي او کو نه وي، دا د خپل عزت حفاظت کوي. درنې کپړې اچوي، لغړې کپړې نه اچوي، ګوري کپړې اچوي، د خپل حیا او د عزت حفاظت کوي. وای زما سره زما دا جسم اول د الله او بیا زما د خاون امانت دی. دا د خپل جسم حفاظت کوي. نو نبی رسول الله دا نه فرمایي چې دا ښځه جنتی ده. څو کارونه شو؟ څلور. کومه ښځه 5 وخته لمونځ کوي، کومه ښځه د رمضان مبارک روزې نیسي، کومه ښځه د خاوند تابعداري کوي، او کومه ښځه د خپل عزت حفاظت کوي. څلور خبرې چې کومه ښځه کوي، نبی علیه السلام دا نه فرمایي چې دا جنتي ده، بلکې نبی علیه السلام فرمایي وایي د جنت په 8 دروازو کې چې د دې کومه دروازه خوښه ده په هغې دې داخله شي. د جنت په 8 دروازو کې چې د دې کومه دروازه خوښه ده په هغې دې څه شي. حالانکه د جنت دروازې چې دا به هر چا دپاره ټولې نه وي کولاو. د روزهدارو دپاره ځان له دروازه ده، د ذاکرینو دپاره ځان له دروازه ده، مخصوص دروازې به وي. خو په کومه ښځه کې چې دا څلور خبرې موجود وي، دې ته به د جنت 8 واړه دروازې کولاوي چې په کومه دروازه ځي په هغې دې لاړه شي. الله، نو د ښځو دپاره جنت ګټل اسان شو که ګران شو؟ نو زه خپلو خویندو ته وایم، خپلو میندو ته وایم چې کور ته ځئ دا څلور خبرې د ځان سره اوسئ. د لمونځ پابندي کوئ، د رمضان مبارک فرض روزې نیسئ، او د خاوند تابعداري کوئ، د خاوند تابعداري کوئ. او څلورم دا چې د خپل حیا او د عزت حفاظت کوئ. دا څلور خبرې د ځان سره اوسئ. او دا کم طالبات چې فارغ شو، زه د دوی والدینو ته یوه خبره کول غواړم. والدینو ته الله تبارک وتعالی عالمان بچیان در نصیب کړي. بعضې بچیانې به پکې داسې وي چې د هغې رشتې به نه وي شوي. د هغې والدینو ته وایم چې د خپلې عالمې لور نکاح کوي نو د جاهل سره یې مه کوه. د جاهل سره د هغې نکاح مه کوه، ځکه د زرو په قدر باندې زرګر پوهېږي. پوهېږي که نه؟ نو چې کله تا عالمه لور جاهل ته ورکړه، هغه سره د دې د علم هېڅ حیثیت نشته دی، بلکې د دې د علم به ضایع شي. د خپلې عالمې لور نکاح چې کوي نو د عالم سره یې وکړه، ښه صحیح رشته ورله وګوره چې د علم یې په کار راشي. ځکه چې خاون هم عالم وي او ښځه هم عالمه وي، دا چې د دین څومره کار کولی شي داسې بل سړی نشي کولی. ما به خبره پوه شو که پوه نه شو. دا زه والدینو ته دا نصیحت کوم چې خپلې عالمانې بچیانې جاهلانو ته مه ورکوئ، ورنه د دوی علمونه ضایع کېږي. ځکه په مونږ علاقه کې فاتح کېږو، په دې معاشره کې فاتح کېږو. ډېرې عالمانې مې ولیدي، ډېرې حافظانې مې ولیدي چې جاهلانو ته واده شوي دي، بیا چاته پته هم نه لګي چې دا عالم او حافظه ده او که نه ده. دا علم یې ضایع کړی دی.
او دغه طالباتو ته یو نصیحت کومه، طالباتو ته هم بچیانو تاسو کورونو ته ځئ، تاسو کورونو ته ځئ، تاسو چې ځئ د ځان سره د دې ځای نه حیا اوسئ، عزت اوسئ، درنې کپړې اوسئ. کم کور ته چې لاړې هغه کور هغه ماحول د ځان سره بدل کړئ. کم کور ته چې ځئ هغه کور په مدرسه باندې بدل کړئ چې د هغې کور په خوا باندې څوک تېرېږي په کوڅه کې خلکو ته پته لګي چې دې کور کې عالمه واده شوې ده ځکه د قرآن چغې ترې راخیږي. کورونه د ځان سره بدل کړئ. دا تاسو ته نصیحت کوم زما بچیانو. الله دا معاشره د لغړو جامو ډکه ده، دا معاشره د بربنډو کپړو ډکه ده. زما بچیانو داسې کپړې استعمال کړئ چې په خپل کلي کې تاسو یو نمونه وګرځئ. داسې درنې کپړې استعمال کړئ چې ستا مثال په کلي کې ورکیږي. داسې لپټې په سرونو باندې واچوئ چې پته لګي چې دا د مدرسې نه راوتې طالبه ده، ځکه تا قرآن ویلی دی، تا حدیث ویلی دی، تا د سینې ته ډېر یو درون علم داخل کړی دی او تاسو د دې علم لایق وي ځکه الله درته در نصیب کو. دا سینه چې الله د بخاري د احادیثو دپاره منتخب کوي کنه په دې کې الله څه لیدلي ځکه ورته د بخاري احادیث درنه کوي. دې سینې ته چې الله د قرآن آیتونه درنه کوي کنه الله تبارک وتعالی په دې سینه کې څه لیدلي ځکه ورته خپل علم درنه کوي، د قرآن آیتونه درنه کوي. تاسو الله خوښې کړي وای په دې معاشره کې خپل علم درنه برباد نشي. ګورئ کم کور ته چې لاړې شئ، کو د پلار کور دی د پلار د کور نه مدرسه جوړه کا، کو د خاوند کور دی د خاوند د کور نه مدرسه جوړه کا. نو بچیانو دا علم او دا نصیحت د دې ځای نه ځان سره اوسئ. بهرحال داسې مختصرې خبرې وي، ډېر زیات بختور یئ چې ستاسو بچیانو نن د بخاري آخري حدیث په وایي. ستاسو بچیانې به نن د بخاري آخري حدیث وایي. ډېر بختور یئ، نن به ستاسو کورونو ته عالمانې درځي. زه وایم قسم په الله چې تاسو څومره خوشحالي وکئ دا کمه ده، څومره خوشحالي وکئ دا کمه ده. ستا په کور کې ګورئ د دې نه بله غټه خوشحالي راتلو والی نشته دی. ستا په کور کې کو د کویدنې خوشحالي راځي یو څو ورځې به وي ختمه بشي. ستا په کور کې کو د واده خوشحالي راځي یو څو ورځې به وي ختمه بشي. الله دې کور ته نن داسې خوشحالي دروسته چې نن هم خوشحالی، په قبر کې به هم خوشحالی، په میدان محشر کې به هم په دې خوشحالۍ باندې خوشحالی. په هغې ورځ به ډېره خوشحالی چې دا لور دې راشي او الله تبارک وتعالی ته وفرمایي الله دا زما بابا دی، تا ما ته ویلي چې مور او پلار به ځان سره جنت ته بیایي. الله زه په داسې جنت څه کوم چې زما بابا جهنم ته ځي. نو حدیث مبارک کې راځي وایي دا به سپارش کوي الله به سپارش قبلوي. په هغې ورځ به ډېر خوشحالی، ډېر خوشحالی. نن ستا لور ته لوپټه په سر کېږي، چادر پوشي کېږي، په هغه ورځ باندې به د تم په سر باندې لاس کېږي چې بچې ما لویه ګټه کړې چې په تا مې علم کړی دی. ستاسو د ټولو دې مبارک شي. داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام، ډېره مننه.